نن سبا موږ په دنیا باندې چې دی پیاز خورو زمونږ د ملک نه سکل ډیر پیاز چې دی هغه ووتل لکه ریکارډ مات کړی دی د دې نه مخکې چې دی کینو چې دی دا به ټول نه زیات وتلو کوم مالټه کینو چې دی نو هغه به ډیر زیات وتو خو سکل چې دی د هغې ریکارډ چې دی هغه پیازو مات کو پیاز چې دی د ملک نه ډیر زیات وتلی و سیزن دی د پیازو په پټو کې پیاز ولاړ دی او خلک چې دی پیاز وکاږي خو ریټ چې دی هغه ډیر زیات اوچت دی په 120 روپۍ باندې چې دی کیلو میلاویږي دلته کې خو تاسو راته ووایئ چې ستاسو په علاقه کې چې دی په 100 باندې کیلو میلاویږي بل لا حکومت لګېدلی دغه پیاز وکاږي او د خپلو عوامو چې دی د دې ورسره فکر نشته ځکه چې دلته کې د هغې ریټ اوچت شوی او غریب عوام چې دی هغه پیاز چې دی هغه نشي اخیستلی نو دلته کې د ملک د دننه کته هم پکار دي او خالي پیاز چې دی دا ایسته نه دي پکار لکه اوس غنم دي نو د هغې دنیا شټاکونه چې د دې سره پراته وو د غنم وله لږ ډېر ایسته پکار وو نو زمیندارانو ته چې دی څه نه څه پیدا چې دی هغه میلاو شوي وه نو دوی اوس خالي پیازو ته نښته د پیاز ریټ چې دی د یوې ورځې نه بلې ورځ ته چې دی هغه اوچتېږي او څه دا اوس سیزن دی په سیزن کې چې دی دومره ګران دي چې سیزن یې لاړ شي نو بیا خو به له دې نه زیات ګرانې او کومو کسانو چې به هغه شټاکونه جمع کول نو هغه کسان اوس شټاک نه جمع کوي خو ګاډه ډکوي او بهر ملکونو ته چې دی هغه لیږلی کېږي کراچۍ ته ځي هلته کې د جازونه ډکېږي او بهر ملک ته چې دی هغه سپلای کېږي نو څه کال د پیاز دغه سپلای چې ده هغه ډېره زیاته شوې ده بهر ملک